نبی علیہ السلام درې بچی وې، ام کلثوم، رقیہ او فاطمه. بی بی فاطمه له واړو نه کشره وه. نبی علیہ السلام نبوت اعلان نه 15 کاله مخکې دی پیدا شو، او دویم هجرت په دویم کال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره نکاح وشو، او درې زامن دي، حسن، حسین، محسن، او درې لونه دي، زینب، ام کلثوم او رقیہ. او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم دنیا نه تګ نه بعد 15 میاشتو بعد دې له دنیا نه پرده وکړله. دا د نبی علیه الصلاة والسلام یوه داسې بچی چې حضور فرمایي الفاطمة بضعة مني، فاطمه زما د جسم ټوټه ده. او فرمایي څوک چې جنتی قتل غواړي هغه د بیبي فاطمه سره محبت کوي. جنتی سړی نه خدا دی چې هغه به بیبي فاطمه سره محبت کوي. ولې چې دا اخشان او مقام والا بیبي ده چې حضور فرمایي بچی ته د ټولو جنتی ښځو سرداره او اخشان والا بیبي ده. حضور فرمایي حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي د اوړي روجې وې. یوه ورځ د غارمو وخت دروازه مې وټکوله خو آواز را نغی. خیر زه داسې ورغمه چې ورغم څه ګورم چې امام حسن امام حسین په زانګو کې پراته دي، زانګو هم خوځي، او بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په ځمکه باندې پرته ده، وده شوې ده. او دې چې کومه ازرنده وه لاس باندې پخوا چې خلکو تاو کوله هغه هم په خپل ځي باندې تاویږي، او غنمو دانې چې دي هغه میده کوي. زه حیرانه شوم، په منډه باندې راغم الله محبوب خواته. حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور نن خو مې بیبي فاطمه داسې وکتله. حضور فرمایي چې ها دا دې لجاته چې دی ټوله شپه عبادت کوي، ټوله شپه عبادت کوي، ورځې روژه وي، بچیانې هم واړه دي، د هغوی هم خدمت کوي. نو دی لږ شانتې سترګې ورغې. الله رب کریم فرشتو ته وفرمایل فاطمه په خوب کې خلل رانشي، ورشئ، دا ماشومان هم ورته زنګوئ او دا زرنده هم ورته چلوئ. نو ما عزتمندو دې میاشتې سره داسې خلکو هم نسبت دی.